دا اوسنی شاعران تاسو مخکې ما ویل دا چینه شاعران دي کله به چې کم دی د ماما د لور خوله یادي یو کله بوله پوزه یادي کله بوله سترګې یادي یو کله بوله سه یادي کله دا اشعار دي دا خو بېحیایي ده فحاشي ده. په فیسبوک او ټیک ټاک باندې هغه طارق پټان او افسر افغان دی خپل منځ کې په لانجه شوي دي په دې باندې چې اشعار ویل ښه دي او که ښه نه دي. نو هغه اشعار چې په هغې کې او زمونږ دا بعضې مولیان هم پټکي ککړ نه دي بس راغلي دي وي افسر افغان چې کوم دی ښه سړی دی هغه ښه دی چې اشعار وي او اشعار د الله طرف نه تحفه ده. داسې ټول لغویات دي. نو زمونږ بعض علماو په دې باندې بیان ورکو چې یاره اشعار ویل دا ښه طریقه ده ښه خبره ده او بیا چې کوم دی د صحابو د اشعارو تذکره وکړه نو هغه اشعارو چې هغه نبی علیه الصلاة والسلام په دفاع کې وو هغه اشعارو چې هغه صحابو په جنگ کې ویلو میدان جنگ کې عارضیه اشعارو هغې به سینې ډبولې چې زه د پلانکي زوی یم او د پلانکي مور په یې مسکلي دي را میدان ته چې پته دی لګي انا ابن الاقوع زه د ابن اقوع زوی یم اليوم یوم الرزع نن چې کم دی نو د کمینه خلکو د مرګ ورځ ده سینې به ډبولې د کافرانو په مخ کې ویروزې موږ د پلانکی نسل نه یو د پلانکی قبیلې نه یو د پلانکی اولاد نه یو داسې اشعار باغي وي خو میدان جنگ کې به وي. نو علما وروتل چې دا خو ویل جایز دي اشعار او دا اوسني شاعران تاسو مخکې ما ویل دا چینه شاعران دي کله به چې کم دی د ماما د لور خوله یادي یو کله بوله پوزه یادي کله بوله سترګې یادي یو کله بوله سه یادي کله دا اشعار دي دا خو بېحیایي ده فحاشي ده. نو د کعب بن اشرف نبی علیه الصلاة والسلام پسې اشعار وي مخالفت کې